نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين صدق الله العظيم سورة بقرة اول پارا وشپیتم آیت دی ومخی آیاتون کی دبن اسرائیل و قباحتنا بیان شو ودی آیاتون کی ہم دبن اسرائیل و قباحتنا ذکر کی موسیٰ علیہ السلام پا امتیانو کی یو سڑیو بنی اسرائیلی چی داغنم عامیلو آڈیر مالدارو بعض روایات مطابق اولاد ینو او بعض روایات کی راضی چی دب اولاد کی یو لرو نو دی مالدارا او د ضرور اوریرون اغی غریبانان د دنې مطالبه وکړه چې تا سره مال ډیر دی موږ له لږ مال راکوا موږ غریبانان یو لیکن دو ته وی چې نه ځان له تاسو مهنت کوي ځان له وګټي زبانه مغواړي قاعده او قانون دادي کوم انسان چې بی اولاد وي اغا عموما بخیل هم زیاد وي د چاچ اولاد نی وادي کړي بچي نوي نو عموما اغا بخیل ډیر وي اغا شوم ډیر نو د بچینو مال ور سره ډیرو ورونو ته مطالبه د مدد وکړه د انکار یاد د لوروا اورارت غختلا او د داغه انکار کو چې نه درکو مقصد د اورارت دا چې زما د اتر د لور به ز په نکاح کم سبب ور تر د مال هم ما تفاتش دیمن صبح جوړ کړه د خپل تر عامل یا قتل او لره وګرځو سباله دعوه وکړه چې زمونږ سړی چا مړ کړی دی علاقې والا خلکو د نا خبره اظهار شریعت مسلم دادا کم سړی چې دعوه وکړه دی بګواهان پیش کړي دوی دعوه کړي وا دوی سره گواهان نون چې چا باندې دعوه وشو هغه مدعا علیه بقسم دوی وی چې ترم ملک د ترمال پم ملوشي او چې قسم وکړو د دې خلکو نه بدیت واو منسوبه جوړ کړ علاقې والا خلک انکار چې موږ نه دې مړ کړی د سر گواهان غیبان قسم راتلو دیت راتلو دیوی چډبل ګټبو رال موسی علیہ السلام ته خلک چې سیب دا شان په مونږ باندې دعوا شوی ده قاتل نه معلوم دي چې سړی چا مر کړی موسی علیہ السلام ته الله رب العالمین طریقه او خود موسی علیہ السلام دی ته وی چې الله پاک فرمایي چې تاسو یو غوا علاله دوی ختم پس ټوکی کې مونږ تاسو یې زموږ سړی چا مر کړی دی او تمونږ ته چې غوا علاله موسی علیہ السلام او فرمایل چې په الله پناه دې سمجه ټوک مار نه بیزایا واپس ټوک کول دا ناجایز او د خندا خبره کول د شریعت نه خلاف چینین هغه جایز ده دی بیا موسی علیہ السلام ته خچته مونږ ته چې غوا علاله کینه دا غوا وسنګي عمر به سنګي الله پاک موسی علیہ السلام ته فرمایل چې دی ته واچ دی غوا دا عمر دا په درمیان وی
بیا دې تپوسو کو خد اغوا عمر خو معلوم شو رنگ راته وخایا موسی علیہ السلام الله نه سوال وکړ الله پاک او فرمایل چې د دې غوا رنگ په داسې زیړوي چې د ارچا بخوخیږي دومره ښایسته غوا وي بیا ورته دوی چې دا راته وسوي چې کار روزګار باندې غوا کړي او کنا ناجوتی وي موسی علیہ السلام الله پاک نه سوال وکړ الله پاک په توفر مې دي دا غوا دا ناجوتی ده کار کروندے والا نه دا د پټي وغیرہ کار به نه کړي دین بعد دی ګرځیدل په تلاش کې یو الکو هغه د مور پلان تابعدار او پلان وفات شوی پلان وا په ځنګل کې پرې خودل وا کله چې د الګټ شو په لغوای را وستل هغه وا چې دی کما معلومه ولا هغه وا دی الګ سره وا بدروالو غواره باندې خرڅ کاله کنه خرڅو ډېری مجبور کو خدا وا دا سرمن دا برات د سرو زرو ډک کې بیا بدر باندې غوا خرڅو یره دومره سونه برا کو او بعض تفاسیر لیکي چې د غوا دا سرمن بلس پیری د سرو زرو ډک کې نو بیا بتا باندې دا غوا خرڅو غوای خو قیمت سره واخیستله موسی علیہ السلام ته راوستله هغه ته حلال کړي وخت یو ټوکړه برا واخلي دی مړی لوي یو سي دی برا پاسي دی وتاستا خپل قاتل د غوای یو حصہ راوال کم زی غوا خبر راواله د جبې غوا خبر راواله یا به د لکې غوا خرا واخلي یا به د بتون غوا او یا د زړه غوا اقوال په علماء مختلف ذکر کړي بس غوخي سوي راواله کله چې دوی وا الا لکړه غوخي سیرا واقستلا مړی له چې یوړه مړی را پاسه د خپل قاتل او خودو چې زدی فلانی قتل کړي ینا بعد بیا وفات شو پدې دې کې دی غوا الله لولو کې حکمتونه د الله پاک دی یو دا چې د خلکو په زړه کې د غوا محبت او د سامری د خیر عبادت کړي دوی تدا خودلو چې دا غوا ګره خدای نه دا ملکی دا وګور په خپل لاس الله لوي نو کدا خدای دا څه د عبادت ولې کړي دا خدای الله لوي تاسو او بل پدې کې د مرګ نه بعد د جن اظهار خودلو اظهار کول چې د مرګ نه بعد هم خلک ژوند کیږي دا ګوره سړی مرشي و تاسو وې چې بس خلاص شو سړی بیا هم دغه ژوند د مرګ نه بعد ژوند وشتا بل د موسی علیہ السلام صداقت د رسالت وو د چې دا پیغمبر دی درته طریقه وو د خبر رښتیا دی درته چې دا غوالاله کې الاله مککارو اوس که موسی علیہ السلام دوی ته خودلوي چې دا پلانې سړی د مثال په وحی سره دی بیا تکذیب کړ چې ځان وي دا خو یو ناشنا او عجیب او یو معجزاتي صورت د انکار صورت پکې پاتې شو هغه قاتل بیا قصاصا ملکړي شو د میراث نه هم محروم شو او د ځان نه هم خلاص شو نو په دې آیاتونو کې الله رب العالمین دا مسله ذکر کړي مسله دار چې انسان ناپاسې دو او خپل هغه سړی مړک چې هغه نه به میراث وړي زمونږ د شریعت مسله دا ده چې دا سړی به د میراث نه محروم شي لکه مثال یو ورور را پاسې دو بل رور قتل که اسلامی نظام نوی دبان قصاص جاری هم نشي لیکن د میراث نه بدی په هر صورت کې محروم کی موانع د میراث کتابون لیکي سلور دي یو پکې قاتل با د مردن میراث نوړي اگر که د میراث حقدار وي او چې قتل وکړو دی د میراث نه محروم شو دی دې کې هم دا سړی قاتل د میراث نه محروم شو الله جل شانه په دې آیاتونو کې دا فرمایي
وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ او یاتا وقت وی موسی علیہ السلام خپل قوم ته ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره بیشک الله پاک تاسو حکم کی چې تاسو حلال کړئ یو غوا حلال کړئ یا غوی حلال کړئ علما فرمایي لفظ د بقری په عربی ژبه کې مذکر او مؤنث دواړو ته شاملي د دې وجنا بعض علما د بقری ترجمه په غوی سره کوي او دا غي رستو آیاتونو سره وضاحت معلوم دی چې دا کار کروندی والے بني ارټی بني جوتی بني دا خواصو نه جوتی کوي غوی جوتی کوي د پټي او د فصل کارونه دا سو په خوانه کې عموما داخل په غوی باندې کوي ځکه په صحت کې غوا د غوی نه کمزوري دا کارونه په غوی باندې وې دا غوی او بعض علما فرمایي چې نه دا غوا او لفظ د بقره دوار ته شامل تاسو حلال کې غوا قال اوی تتخذنا هزوا آیت منسی پټوک باندې تم پس ټوک کې قال اعوذ بالله او فرمیل موسی علیہ السلام ز پنان سم الله پاک باندې ان اكون من الجاهلین دا چې شم د ټوکو کوونکو نه دا بي ځای ټوکی کول دا جاهل خلق کار دي بعض خلق ارچا پس ټوکی کوي دا خصيفت نه دي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي دی وی موسی علیہ السلام تا تو واړه زمونږ د پاره د خپل ربنا چې بیان کې زمونږ د پاره ما هي چې د دیغوا عمر بسنګ وی عمر راته بیان نبی علیہ السلام فرمایي کدی دا تاسو نو کړی او وای لاله کړی وکړ به پېښو او چې څور دې تاسو شروع کړ هغه شانو بس ډېر پازاب شو قال انه يقول وی موسی علیہ السلام بشک الله پاک فرمایي انها بقره یقینا دا واجدا لا فارض ند زړه ولا بكن او ندا کم عمره ډیر وړم نه دا چې عمر کم دی او ډیر زړم نه دا چې غاخونه باخوره پری وتلی اوان بین ذالک درمیان د پما بیند دی کی ففعلوا ما تؤمرون پس تاسو کې غس چې تاسو حکم کولی شي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها دوی تو او غواړه زمونږ د پاره موسی علیہ السلام د خپل رب نه چې واجه کې مونږ ته چې څنګه به رنگ د دی غوا رنگ راته وخوای قال انه يقول او موسی علیہ السلام یقینا الله پاک فرمایي انها بقره صفراء یقینا دا غوا چې دا تک زیړه ده فاقع خالص دی لونها رنگ د دی تک زیړه غوا ده بدرن پکې شریک نشته تسر الناظرین وخویکتن کی دی لرا هر چا خوخیږي دا څه غواړي چې وسو کې ګوري د خوخیږي دا چا باندې خلک قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي دی بیا وی چې وی موسی علیہ السلام ته تو غواړه زمونږ د پاره د خپل ربنا چې واجه کې مونږ ته ما هي چې دا غوا څنګه ده صرف سریدون کې دا کنه سکان روزګار هم کوي ان البقره تشابه علينا یقینا دا غوا ډېره ګډوډ شو په من باندې و انا ان شاء الله لمهتدون او یقینا من کجر الله پاک ته منظور وی الله پاک او غواړي من بقا مقاهدایت عموم نبی علیہ السلام فرمای کدی ان شاء الله نو په قیامت پورې پیدا وا پیدا کړی نو خدا ځل وسر ان شاء الله او نو ورتا ملو قال انه يقول وی موسی علیہ السلام بیشک اللہ پاک فرمائی انہا بقرۃ بیشک دا واجدا لا ذلول ندجوتی تثیر الارض اچړوي زمکا جوتی نه دا چې زمیدار کاکا وته یې تړلې زمکه سیرل پکې ولا تسقي الحرث او ند جوتی چې فصل وبکوي دا سیم نه چې ارټی دا مثال وبر وباسي په دې باندې خلق پټي مټي وبکي مسلمتن دا سالم دا د عیوبنا پاک دا لا شیت فیها نشتد حس قسم عیب پدی کی قالو بیوی الان جئت بالحق تا اسراتا کو پواجح حق مسئلے باندھ
فذبحوها بس دوی دا غوا ذبح کړه وما كادوا يفعلون او قریب نو چې دوی دا کار کړی وي بس کارو شو مشکل ده د الله جل شانو اراده وسنه دي دا کار کړی وي واخر دعوانا الحمدلله رب